أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سورة بني اسرائیل 12 نمبر آیات تے 15 سفارت. وجعلنا الليل والنهار او پیدا کړی د مونږه شپه او ورځ آیتین دو نخې د قدرتونو د الله تعالی. فمحونا نو مونږه ورانون کې پیدا کړی دا آیت الليل نخ د شپې وجعلنا آیت النهار او مونږه پیدا کړی دا نخ د ورځې مبصرتن رڼا والا لتبتغوا دې د پاره چې تاسو ولټوي فضلا من ربکم مال د خپل رب د طرفنا ولتعلموا عدد السنين والحساب او دې د پاره چې معلوم کړئ تاسو شمار د کلونو او حساب. وكل شيء او هر یو ضروری سیز فصلناه من واضح کړه د هغه لرا تفصیلا په تفصیل سره. دې کې الله تبارک وتعالى ورځ او شپه د خپل قدرت په نخو کې بیان کړی دي. او دویم نمبر الله تبارک وتعالى شپې ته ورانون کې نه ذکر کړه. فمحونا محو کېدل ورانول ته ختمېدو ته ویل کېږي. شپې ته ورانون کې د څو وجوهاتونو ویل دي. یو دا مسلمانانو چې پښپ کې الله تعالی د انسان ګناونه ورانه. ها که یو انسان د سره د خپل ګناونه د محو کېدو فکر وي د شپې یو انسان رافاسي او د خپل شو ګناهونو د ورځې الله ته د معافی درخواست وکي الله مانده د ګناونه شوي دي نو الله به ته د شپې تمام ګناونه معاف کړي کله انسان پاکیخ پیمانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر مسلمان له پکار دي چې د شپې د خپل د ورځې د اعمالو محاسبه کوي. دې چې کله کټو خېجنې دی به شروع وکړي سار چې پاسې د ما دا د اعمال کړی دي دا مې نه کړی دا مې بد نو کبد شوی دا غیر د الله نه معافي غواړي. ورونو کاغه اعمال د انسان د بنده د حقوق متعلقونو معافي دی غواړي. ځکه د شپه د مرګ حصہ ده کې دیشي د سحر لرا پانس ډېر خلک مونږ چې د شپې سملی سحر چې سترګې غړې نو په قبر کې پراته نو د چا د سحر نور لیدل په قسمت کې هم نه. نو هر مسلمان له پکار دي چې د شپې پاسي او الله نه د خپل ګناهونو بخنه وغواړي. نو په دې نسبت شپې ته ورانون کې نه خوي دي. دویم نمبر شپې ته ورانون کې نه خا د دې وجې نه ویل دا چې د شپې الله تبارک وتعالى د انسان د ذهن نه داسې غیر ضروری خبر ورانی کی. که یو انسان د ذهن نه الله تعالی غیر ضروری یاداش نه ورانوله نو دا انسان بلې ونه شي او د ماهرینو لیکلي. ځکه د انسان د ذهن دا ډېر باریک او ډېر حساسه فرده ده. انسان له پکار دی چې د خپل ذهن سره ډېر چیړ چاړ نه کوي. داسې غیر ضروری خبره په خپل ذهن کې نه جمع کړي سره انسان لیونه کیږي. نشپا د غیر ضروری یاداشتو دورانولو نوم دی او هر شپه په 40 غنټه کې
د انسان پشپک کې د واته غنټه لس غنټو پر ود کیږي نو د دې انسان د ذهن نه الله تعالی دورته دا غیر ضروری خبره ورانی کی ډیر کسان سار را پاسې دنه پرونه خبره یاري ډیر کسانو ته د هفته خبره یادې هفته کې تیر شي د ډیرو انسانانو نه د میاشت خبره هغه په میاشت کې یاداش ډیلیټ شي ختم شي ډیرو ته د کال پورې یادې بیا ته نه ير شي ډیرو ته د لسو کال پورې یادې وګوره مسلمانانو هر هغه ذهن او یاداش چې د هغه سره کله احساس مرګره شي نو دا زمونږ د ماضی حصہ جوړ شي نور هر خبره الله تبارک وتعالى د شپې د انسان د ذهن نورانی ها چند داسې خبرې دي چې هغه نورانیږي هغه انسان ته یاد پاتې شي دا هغه وجه صدا دا هغه سره د انسان احساس مرګره شي دا هغه مثال مختصر شان دی په روډ کې یو ماشوم گاډي وو ما ته ولیدو ځکه دنیا ماشومان گاډي وهي مړکیږي خو زما واستانه یری افته با زما واستانه یری ځکه دا هغه سره زموږ احساس نه مرګره خو استاد مخ استا بچي ستان وسه او ستا زوی هغه گاډي وو دا خبره بستانه چرته نه یری تا ته چې د خپل ماشوم د گاډي د اکسیډنټ هغه جړه کرا یادېږي یا بل ماشوم گاډي وای تا د خپل ماشوم را یادېږي دا ولې ستا سره احساسو دغه یاداشت او دغه ډیټا د سره ستا احساس شامل شي دا ستانه په کلونو بیانې دي انسان باندې داسې یو غم راشي چې هغه د ذات سره تعلق ساتي او د سره احساسي نو دا هر هغه یاداش چې د هغه سره د انسان احساس مرګل شي دا په دې لا شعور کې برست شي دا به د انسان نه یریږي نور هر غیر حساس خبره هغه د انسان نه یریږي دا د الله تبارک وتعالى یو نعمت ته په ما او تا باندې کدا زمونږ نه یریږي د شپې مونږ به ذلې ونی شو نو ډېر خبره هغه د انسان نه 72 غنټه بعد 24 غنټه بعد الله ورانی د خوب په ذریعہ باندې ځکه الله شپې ته وی فمحونا مونږه پیدا کړی دا ورانون کی آیت الليل نخدش به وجعلنا آیت النهار مبصرة او مونږه پیدا کړی دا اغه نخا د ورځې مبصرتن رڼاوالا دا رڼاوالا د دې د پاره پیدا کړی دا لتبتغوا د دې د پاره چې تاسو ولټوي فضلا من ربکم مال د خپل رب د طرفنا ګوره مسلمانانو د آیات کې الله تعالی مال ته فضل وي معلومه دا شو یو انسان د پخبل هنر او پخپل عہده باندې او پخپل کمال باندې ناز نه کوي توای زما عہده دا دومره تنخالم د ازمه کې ما غست دي دا مال او جیداد دا زما د هنر کمال دی دته الله تعالی فضل ویل دی ډیر خلک د مزدوري باوجود بیا اریان او درمانده ګرځي معلومه ده چې الله فضل وسره نشتا ډیر خلک د مال باوجود بیا هم فقیران ګرځي وجدا د مسلمانانو چې مال ته الله تعالی فضل وي نو مال به د الله فضل وي ها لتبتغوا کې اشاره شو دیتا چې الله سخپه د پاره د ګټي وټي ذکر کړی دي ډیر مسلمانان په الله سخپو باندې روغ وي کار روزگار ته دملا چرمات وي داس انسان همیشه په معاشره کې بدحال او محتاج ګرځي چې لا سخپه الله درکړي دي کوشش کوا ورکړه د الله دا پورس کې به ته خامخه ځان د پاره به مزدوري کې د بیروزګار انسان چې کار روزگار نه کوي د پکور کې می حیثیت خرابي د په معاشره کې هم عزت څوک ولا بیا د لس روپو شي نسيان ور کوي یاره بیروزګار دی همیشه د په قرض دارو باندې عادت وي هر چاته راکا نو الله ورځ د پاره د ګټه هر انسان چې روټي خوري او ضرورتونه لري دله پکار دي چې د الله مال طلب کی او د ځان حلال کاروبار داغي اسباب ځان له برابرۍ نو دې کې اشاره شي چې انسان به د ورځې کار کوي الله به فضل ورکوي خان دویم نمبر ولتعلموا دې د پاره چې تاسو په شي عدد السنین پشمار د کلونو باندې والحساب او حساب باندې نو دا ورځ او شپه دا الله تعالی د حساب او کتاب د پاره دویمه ګرځول ده توایا سبا او بل ورځ هفته او میاش او کال
دې په دې ذریعہ باندې تخپل حساب او کتاب معلومول شي او کورا د شپه نو انسان ته په حساب کتاب کې لوی مشکلاتو نو دام د الله تعالی د قدرت لوی نه خدام. دویم نمبر وکل شیء او هر ضروری چیز فصلناه تفصیلا مونږه واضح کړه د هغه لرا تفصیلا په تفصیل سره. دویم نمبر وکل انسان او هر یو انسان سره الزمناه مونږه لازم کړه د داغه سره طائره عمل نامه ده فی عنقه پسد دکین طائره دته عمل نامه وي. دویم نمبر د طائره مطلب مفسرینو قسمت ذکر کړی دی. دریم نمبر د طائره مطلب مفسرینو تقدیر ذکر کړی دی او تقدیر مسلمانانو ورونو په دوه قسمه باندې دی. یو ته تقدیر مطلق ویل شي یو ته تقدیر معلق ویل شي. تقدیر مطلق د انسان په تدبیر نه بدلیږي. یو انسان مرګ ولا الله په تقدیر مطلق کې لیکل دی رزق ولا الله په تقدیر مطلق کې لیکل دی. دا انسان کډیر کوشش کوي چې زه مرګ نه خلاص شم نشي خلاصې دی. دا انسان ډیر کرته کوشش کوي چې زه به نه خورم نو چې الله په خوري نو خورول شي. دویم نمبر انسان له الله تقدیر او قسمت مقرر کړی دی. داغه وضاحت دا دی یو انسان له الله تعالی د قسمت دا ول الله په دې غاړه کې پیدا کړی دی تخپل قسمت بدلول شي. دا الله نه دعا غواړه ځکه تقدیر دعا د انسان تقدیر بدلی. توای مال الله تعالی یو چیز نه پیدا کړي نو مال الله نه راکې کنه ولې تقدیر خو الله مقرر کړی نو تقدیرونو په دوه قسمه ده یو تقدیر مطلق ته یو تقدیر معلق ته. په تقدیر مطلق کې الله تعالی دوه خبرې لیکلې دي مرګ او رزق. دا انسان سره جوړه ګرځي دا کته مریو کچوي کته خوريو کنه خور دا الله تعالی درکې دا بتا ترسته او کته لا کوشش کې چې ځان مړ کما الله نه مقرر کړی تعالی مرګ ته ځان نشي وجلې او چې الله د مرګ مقرر کړی وي په مضبوط برجونو کې ځان بن کا مرګ بدل راځي. نو دا دوه خبرې دا یاد ساتي دا په تقدیر مطلق کې دا چرته نه بدلېږي د انسان په تدبیر. او دویم تقدیر معلق ده یو انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی نیک اعمال کوا الله بس تعالی خیر نظر کوي بد اعمال کوا الله بس تعالی شر نظر کوي. یو انسان الله تعالی بدبخت پیدا کړی دی د انسان کوشش وکي ځکه د قسمت او تقدیر د په غاړه کې الله پیدا کړی دی ځکه الله تبارک وتعالى دولار پیدا کړی دی یو لار د خیر دی یو د شر ده واستای تقدیر په دې کې پیدا کړی ته په کومه باندې دی. نو چې انسان سره سوچ فکر پیدا شي مال داسې کول نه د پکار نو چې د خلار اختیار کی جو د دبا تقدیر بسې هغه به خیر طرف روان شي ځکه دعا د انسان تقدیر بدلی. انسان د الله نه دعاګانې غواړي الله به د خیر لارې د ته کولاوي. دویم نمبر د دین مراد د عمل نامه ستا چې څه عمل دی دا به د قیامت پر ورځ تا په دې سټ کې ویخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عمل نامه به د انسان په غاړه کې د هار په شکل باندې هار همیشه انسان غاړه ته واچي نو که هر ځای لذي خدای د هار په د غاړه کې د لاکټ د په د غاړه کې فروتي دغه شان به د عمل نامه د انسان په د غاړه کې پرتوي. او دویم نمبر قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کوي چې دا عمل نامه به ناخوانده انسان هم د قیامت پر ورځ لوستي شي. توایا زه خو په دنیا کې انفړ او ما خو لیک لوست نشو کولای زه به خپل عمل نامه څنګه پړاواله شم. نو نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې په دنیا کې انفړ انسان چې هغه ان ګریجویټډ دی د لیک لوست نشو کولای هم د قیامت پر خپل عمل نامه کولا ولوستل شي. او علامه اصفهانی رحمه الله نقل کوي روایت د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قیامت په ورځ باندې به انسان خپل عمل نامه کولاو کی او لوستل به شروع کی نو الله ته به شکایت کوي الله په دې کې زما پلانې عمل نیک اخو پکې نشته. الله تعالی به جواب ورکي هغه ستاسو د غیبت په وجه باندې وران کړل شوی دی او د هغه انسان په عمل نامه کې لیکل شوی دی د چا چې تا غیبت کړو. ځکه غیبت دا د بل سره خکول دي نو چې څوک تاسو غیبت کوي تاسو بد وي رونو په دې مخه پکېږي هغه ستا حق وي
او که په دنیا کې ستانه معافي ونه غوښته او په داسې حالات کې مړ شو د قیامت په ورځ ستانه اعمال دغه په عمل نامه کې لیکل کېږي. د دې وجنه انسان سره خو د اعمالو نه علاوه د قیامت په ورځ بل بدل نه الله به وي تعالی د غیبت کړی دی یا الله ما ته معافي نکو معافي څه غواړي زما خو نیکی ته ضرورت ده نو دا نیکی به د انسان د عمل نامې نه الله ورانی کو داغه په عمل نامه کې به سکی ولی کی نو دا انسان به شکایت کې الله زما عمره زما حجونه زما ذکرونه او زما منځونه الله به هغه د غیبت نظر شوی دي تا د پلان کې انسان غیبت کړو نورونو درخواست کومه څومره چې تاسو نیک اعمال کوئ دامه بربادوي د بل انسان بد موای سوچ څنګه ده الله ته معلوم ده د بل انسان غیبت مکوې په دې کې زما واستان نقصان ده. دویم نمبر وکل انسان الزمناه طائره او هر یو انسان سره موږ لازم کړی دی دا سره طائره عمل نامه د فی عنقه د په غاړه کې ونخرج له یوم القیامت او موږ براو باسو د عمل نامه د پورز د قیامت باندې کتابن په شکل د کتاب کې القاه چغور ذول شی وي د منشورن خوروران تفصیل اقرا ویلکیږي بدتا ولولا کتابک خپل عمل نامه دی کفا بنفسک اليوم پورا د استا نفس نن ورځ علیک حسیبا پتا باندې حساب کوونکې خپل عمل نامه دی ولولا کدی نیک اعمال ډیر وی جوای مبارک مشه جنتی ما او کدی بد اعمال سیواوی جزان له خپل جهنم منتخب کا. نو هر انسان ترونو په دې دنیا کې خه معلومه ده چې زما کریکټر او کردار نیکی طرف ته ډیر دی او که زما کریکټر او کردار ګناه طرف ته ډیر دی. په دې دنیا کې انسان د خپل اعمال محاسبه خه کولای شي. د سحر را پاسېدم ما منځونه سو وکړل ما د قران تلاوت سو کړی دی ما نیک اعمال څومره کړی دی او ما بدلاره څومره اختیار کړی دي دا خو انسان ته په خپل باندې پته لګي. دویم نمبر حدیث کې راځي انسان تر هغه وخت پورې دغه حالات الله نه بدلی تر څو چې د خپل حالات په خپل باندې بدل نه کیو. د قران مجید آیات ته ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله دې انسان حالات تر هغه وخت پورې نه بدلی تر څو چې انسان په خپل حالات بدلیدو کوشش نه کوي. لاک پیری کوي انسان ته لګیای درسونه کوي نصيحتونه کوي ته په خپل د خپل بدلون او د انقلاب کوشش نه کوي. هر انسان له پکار دی چې دومره پوها دا ازده کی چې انسان په خپل 40 غنټه ژوند د شریعت مطابق تیری. د انسان په باره کې چې هغه د زناورو بشانت ژوند تیری قران وی اولایک کل انعام بل هم اضل دا ساروی دی او د سارو نام بدتر دی. ته اشرف المخلوقات تا د خپل خیر د پاره او د خپل آخرت د سمیدو د پاره کم کوشش کړی دی. انسان به د قیامت په ورځ رونو دانه شویلې ما ته پته نه و دا ګوره عذر نه ده. هر انسان ګنام پیژني او ثواب هم پیژني. دواخانه ته انسان د علاج د پاره راغلو د دې علاقې د خنه او جوان د دوه بچو پلار دی علاج مسئله ما ته بیان کړه ما ته تاسو کو ما وی په زنانه باندې ماهواري بیماری راځي د هغه مبارک ته علم شته چې قران وایي چې په دغه ماهواري بیماری کې د زنانه سره کورواله کول حرام دي. وینا ما ته خو پته نشته زه په بیماری کې هم د خپل بیبي سره کورواله کوم. آیا مسلمان د دوه بچو پلار دی او د مسلمان په معاشره کې پیدای دومره علم د تنشتا نو ما وی ته چې واده کو تا ته چا عالم چا ملګری چا مولا د ازدواج مسلې نه دی بیان کړي وای ما ته بیان کړي وي سید ته بیان کړي دي وای ما ته وی چې کمرې ته باول دن نشي د زنانه په پیزار باندې وګرځي اول به سلام وکي بیا به په دې مخ باندې یو سپېړ وي بس دا بستا تابعدار دا بستان یریږي. دا سی علم مونږ یو بل ورکو دا د جهالت او د کفر خبرې دي. انسان هر چواده کې دا مسلې وتا ته اول لازمي راشد جماعت د مولوی صاحب سره کینا د یو په همرګری سره کینا کتابونو ګورنن سبا انټرنیټ د مسلمانانو دا غینه خلک غلطه فائدې لري. انټرنیټ کې هغه سرچ کا په یو سکند کې تعالی په کروڑونو مسلې د مفتیانو د معتبر کتابونو حواله راوباسي دا ولې نه ګوري. نو مونږ او تاسو د قیامت پر ورځ دانه شو ویلې چې ما ته پته نه و ځکه د انټرنیټ په دور کې
دا چې دا غوځرستانه پیش کیږي چې ماته پته نشته. نو هر انسان ل خپل حساب د وس نه پکار دی رونو چې زه په کم ځای کې ما. نو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پورا دینن ورځستا نفس په ځان باندې حساب کوونکې. فمن اهتدى چاچلارو مندا فإنما يهتدي لنفسه، یقینا فائدہ د هدایت د خپل ځان د پاره ده. ومن ضل او سوق چې گمراه شو فإنما يضل عليها، یقینا تاوان د گمراهی په د باندې ده. ولا تزرو او نبشو چتوله وازرتن یو بوج چتونکه وزر اخرى بوج د بلران. وما كنا د دینه معلومه ده چې مفسرین وای د مشرکانو د کافرانو بچي چې هغه غیر بالغ مړ دي په ماشومتوب کې مړ دي، دا به زمور پلار په ګناه باندې الله نه رانیسي. ځکه ګناه به مور پلار کړي او عذاب به الله بچول ور کوي. ولا تزرو وازرتو وزر اخرى، یو د ګناه بوج او چتون کې به د بل بوج نشي او چتوله. ها د قران مجید مستقل آیات ته ولا يحملن اثقالهم ما اثقالهم عنکبوت دی لسم کې وای چې دیوبا د خپل ګناهونو د بوج سره سره د بل د ګناه بوج هم چوتای. د دې څه مطلب دی؟ قران خو یو ځکه وای چې یو ګناه به د بل ګناه نشي اغسته، او دلته کوي چې یو انسان به د خپل ګناه سره د بل د ګناه بوج هم اوچتای. نو د دینه مراد یو انسان وای زما سره لیکوا الک راځه د بدګانو مجلس ته ډمی راغلی دی راځه الکه یا رب دی یا سړیا ګنای په ما پسې ولیکا. نو چې انسان د بل د ګناه بوج په خپل ذمہ واخلي دی به غپ لګي الکه راځه زما سره د چرس وسکا، زما سره د زنا وکا، زما سره لغلا وکه په مای ګناه دی راځه. ډیر مرګري داسې دي چې د بل د ګناه ذمہواری په غب شپ کې پزان والی. قران وای دالک لیکيږي سورہ عنکبوت دی 10 نمبر کوي داسې مو آیا د بل د ګناه لار ته کولاو کړه. نو چې بل دا ګناه څومره کوي نن سبا اکثریت مرګر د مرګرو د لاسه د ګناه په کار کې مبتلا کیږي. دی وای مړه د ما سره لیکوا دا چې دی وې نو چې څومره پورې دا مرګره په دې ګناه کې مبتلای باقاعده د قران فروض ثابت ده چې د استاپ عمل نامه کې لیکل کېږي. نو چاته د ګناه لارې هغه ونه خایخه. ورپسې وما كنا معذبين او نه یو مونږ عذاب ورکوونکي حتی نبعث رسولا تر دې چې ولي ګمونږه استاد. واذا اردنا کله چې مونږ اراده وکړو ان نهلك قريه چې مونږ هلاکو یو کلی والا امرنا مترفيان مونږ حکم لګو عيش پرست او مالدار تداغینا ففسقوا فيها ندونا فرمانیو کی فدې کلی کې فحق عليه القول نو ثابت شبدیو باندې خبره د عذاب. د دینه مراد ده چې هر انسان په معاشره کې مالدار دی او صاحب ثروت دی. د مالداري چې څومره اثرات دي دا په غریبانو باندې مرتب کیږي. هر مالدار له په معاشره کې داسې قدم اوچتول پکار دي. ځکه وګوره تاسو د مالدار سړي په ډیره وجره کې اکثر خلک ناسي. نو کدا مالدار په دې علاقه کې د ګناه یو کار شروع کی نو غریبانان د تابع وي. دا عام خلک چې د مالدار خلکو تابع وي. نو که یو خان ملک دمی راولي په خپل واده کې نو ولې دا دغه دمو ته خو د خان ملک بچي وازی نه ناس دته د تمام علاقې خلک ناسي. سمره پورې چې ستا خو او شاته ایریا محله ده نو چې سمره پورې مالدار سره د ګناه یو کنه یو کار شروع کوي نو د مالداري د امر مطابق غریب سره د تابعدار دی. نو مالدار الله دا په کار دي چې د په معاشره کې او په کور کلی کې غلط قدم اوچت نه کی ځکه غریبانان ټول د تابع وي. د ناس ته پاسته کوي د په ډیره اجره کې ناسي نو خامخا به سره هغه بیا سي ناسي. نو مالدار له پکار دي هر کله چې عذاب راځي الله مالدار لا اول تنبیه ورګي. دي آیات نه معلومه ده شو. نو الله تعالی ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قومونو ته د دعوت لګل ده علاقو تناول بادشاہانو ته خطونه لګل دي. ځکه د بادشاہانو د مالدارو خلکو تابع د عام خلک وي. نو چې مالدارو خلکو خلاف کو الله تعالی باغوي عذاب راوستو. نو هر غریب د مالدار د اثر مطابق دغه تابعدار وي. نو ځکه وای چې کله موږ د یو کلی د هلاکېدو اراده وفرمایو امرنا مترفیها نو موږ حکم کو مالدارو داغه تا کله چې دیو نافرمانیو کې بده کلی کې فحق علیه القول نو ثابت شي بده کلی باندې عذاب فدمرناها نو موږ هلاکو دغه کلی لرا تدمیرا په کامل هلاکت سره. سبحان ربک رب